چې ولور اخلي پیسې اغستل په لور باندې اسلام د په باره کې څه وایي؟ دا روپۍ خوړل په خپله باندې اخیستل که نه، د لور پیسې په خپل جیب کې اچول یا د خور پیسې په خپل جیب کې اچول، په هغه موټر اخیستل، دا داسې حرام دي لکه د خنزیر غوښه. او بعض ډېر خویندې بیچارهګانې په کور ناستې دي، زړې شوې، اندې د جنجالو د لاسه پلار یې پیسې غواړي یا ډېر غټ تقاضاګانې لري. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم، حکمه پادکاسټ ته ښه راغلاست. دا خپرونه تاسو کولی شئ د قمر انسټیټیوټ په فیسبوک پاڼه، یوټیوب چینل او ساوند کلاود کې واورئ. په ساوند کلاود کې صرف آډیو ده او دا نور ویډیوګانې دي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ د افغانستان په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوو او په دې خپرونه کې په ډیره مهمه موضوع باندې بحث کوو. انشاءالله په نورو خپرونو کې به هم په بحث کوو. هغه د افغانستان په مختلفو سیمو کې ناوړه دودونه دي. نو انشاءالله د تل په شان موږ سره میلمه دی ګران استاد شمس الرحمن. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایي، هر کله راشئ. استاد لکه څنګه چې مو ویلې، په افغانستان مختلفو سیمو کې ډیر زیات ناوړه دودونه دي چې د هغې جملو څخه به انشاءالله په نمبر باندې بحث کوو. راځو اول ناوړه دود چې کوم په مختلفو سیمو کې دی، هغه میرمنو ته په سپک نظر کتل دي. اسلام میرمنو ته کوم حقوق ورکړي؟ بالکل محترم وروره، دا واقعا یو ډیره ناوړه پدیده ده په زموږ ستاسو په ټولنه کې، عموما په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې ښځو ته ډیر د حقارت او د ذلت په نظر باندې کتل کیږي. همیشه دوی دا فکر کوي چې ښځه دا باید موږ تاسو د فشار لاندې همیشه ونیسو، او په دې باندې چې څه شی زموږ زړه غواړي باید په هماغه رقم ورته ووایو. دوی باید یو ادنا حرکت هم زموږ د طبع خلاف ونه کړي. دوی د مشورې حق نه لري، دوی د یو نظر او د فکر حق نه لري، دوی د تجارت حق نه لري. همیشه متاسفانه دوی کوشش کوي چې ښځه د دې ټولنې نه په یو طرف کې وساتل شي. ګورئ، دا خبره باید دا ټول ورونه په یاد ولري چې اسلام ښځو ته صرف حق نه ده ورکړی. کنه نن سبا موږ تاسو ډېر چیغې او اوازونه اورو چې د ښځو حقوق بشر او د ښځو د زنانه او د میندو حقوق، هر ځای کې دا اوازونه دي. کنه اسلام صرف حق ښځې ته نه ده ورکړی، بلکې ښځې ته لوړ مقام ورکړی. د دې وجې نه که تاسو وګورئ، هغه پوه علما، تکړه علما کوم چې په اسلام کې ښه مطالعه لري، هغه کله چې یو کتاب لیکي، هغه داسې نه وایي چې حقوق المرأة فی الاسلام په عربي کې، بلکې داسې لیکي مکانة المرأة فی الاسلام، یعنی د ښځې هغه لوړ مقام په اسلام کې. صحیح شوه؟ دا په څه دلالت کوي؟ دا په دې دلالت کوي چې اسلام ښځې ته صرف حق نه ده ورکړی، بلکې د حق سربیره الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې ته لوړ مقام ورکړی ده. د دې وجې نه په انګلیسي کې هم که تاسو وګورئ بعضې کتابونه د سټیټس آف وومن ان اسلام، داسې نه وایي د رایټس، صرف رایټس دا کیدای شي نورو خلکو چیغې وهلي، دا بیله خبره ده چې هغوی ورته حقوق ورکړي دي که نه دي ورکړي. خو اسلام الحمدلله د حقوقو برسیره الله جل جلاله هغوی ته لوړ مقام ورکړی ده. که تاسو وګورئ قرآن شریف کې مستقل یو اوږد صورت الله جل جلاله هغه د ښځو په نوم باندې یاد کړی ده، سورة النساء. کنه یعنی د سړیو په نامه باندې ګوره صورت نشته، خو الله جل جلاله قرآن شریف کې ښځو ته د هغوی په نامه باندې یو صورت نازل کړی ده. کله چې الله جل جلاله یو صورت ته نوم ورکوي په یو څه باندې، دا په دې دلالت کوي چې دا شی ډیر مهم ده. اوس تاسو مثلا یو بل مثال راواخلئ، الله جل جلاله یو صورت د سورة الحدید په نامه باندې یاد کړی. حدید څه ته وایي؟ وسپنې ته وایي. وسپنه کې څومره خیر ده کنه، او څومره کمالات دي. د هر څه موږ تاسو ګورو ژوند د وسپنې په ذریعه باندې څومره اسباب و وسایل مخکې روان دي کنه. یعنی الله جل جلاله موږ تاسو دا پیغام راکوي، دا اشاره کوي چې دا یو ډیر مهم څیز ده، دې ته توجه وکړئ، له دې نه ګټه واخلئ. نو همدارنګه سورة النساء الله جل جلاله داسې د ژوند یو مهمترینه برخه ده ښځې، او الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایلی دي وعاشروهن بالمعروف، تاسو هغوی سره همیشه لپاره ښه کوئ. بل ځای کې فرمایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه رقم
حقوق دي لکه څنګه چې د خاوندانو لپاره دي په ښه طریقه باندې په بهترینه طریقه باندې. نو دا په یاد ولرئ چې موږ او تاسو دا نه وایو چې اسلام ښځو ته حق ورکړی، باید همداسې ووایو چې اسلام ښځو ته لوړ مقام ورکړی ده. باور په الله وکړئ چې کله تاسو اسلام مطالعه کوئ دا صحیح ده چې نر ته الله فوقیت ورکړی، لیکن د حقوقو له نګاه نه د رحم له نګاه نه که تاسو وګورئ د ښځې د ژوند یو برخه هم هغه د اسلام له ښکلو رهنماییو نه خالي نه ده. کله چې دا زنانه پیدا کیږي تر مرګه پورې له سړي نه زیات امتیازات لري، له سړي نه د هغې برخه ډېره زیاته ده، له سړي نه د هغې مسؤلیتونه کم دي، خو لیکن د هغې دندې، د هغې خوبیانې، د هغې مسؤلیتونه د هغې د سړیو په نسبت ډېر ښه، ډېر اسانه او په ډېر معقول ډول باندې تنظیم شوي دي. نو د اسلام کې الحمدلله د ښځو ډېر لوړ مقام ده. خو اوس دغه ناوړه دودونه په افغانستان کې شته که نه، دا ورته د یو غیرت ښکاري، میرمنه وهل او د نورو مخکې سپکول او د خپلو خپلوانو په مخکې په ډېرو وړو خبرو جنګ کول او پلار کره لیږل ماشومانو باندې. آیا دغه اسلام دی که دا خلک د اسلام نه دي خبر؟ دا د اسلام نه د ناپوهي په نتیجه کې رامنځته کیږي. له ټولو نه غیرتي انسان څوک ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. له هغه نه پورته غیرتي انسان نه په تاریخ کې راغلی او نه به راشي. صحیح شو؟ هغه انسان هغه له موږ او تاسو ټولو نه زیات ودونه کړي دي، لیکن په تاریخ کې هیڅوک هم دا نشي ثابتولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه د خپلې ښځې سره بد اخلاقي کړي، یا د خپلې ښځې ته کنځاوې کړي، یا د خپله ښځه وهلي، هغه که په یوه ساپېړه ولې نه. موږ مسلمانان زموږ استاسو لپاره بهترین الګو، بهترین استاز، معلم، پیشوا، قدوه څوک ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. هغه چیرته بد اخلاقي نه ده کړې. نو آیا ای مسلمانه ته له هغه نه هم ځان مخکې کوې په غیرت کې؟ هغه یو ډېر باشهامته انسان و که نه، ډېر یو عزتمن انسان و. نو دا په دې دلالت کوي چې غیرت په دې کې نه ده چې ته ښځه ووایې، غیرت په دې کې نه ده چې د خپلې ښځې سره زور معلوم کړي. زور خو څوک د هغه چا سره معلوموي که نه چې ورسره همزولی، صحیح شوه، او یا د ده رقیب وي. ښځې سره ته څنګه زور معلوموي؟ دا خو هېڅ زور نه ده چې ته هغه ښځې سره زور وهې، که نه. ښځه خو همیشه لپاره تل لپاره هغه نر ته محتاجه ده، نر ښځې ته محتاج ده. ښځه الله جل جلاله فزیکي ډول باندې همدارنګه عقلي ډول باندې کمزورې پیدا کړې ده. ته څنګه راجګېږې او ته ښځه په زجر کې اچې او وهې او سپکوې؟ بیا نبی صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي ته رهنمایي کوي چې مسلمان باید په هیڅ وخت کې بد رد او پوچ ونه وایي، کنځاوې ونه کړي. په نبي علیه الصلاة والسلام باندې یو څه کافران تیر شول، نو السلام علیکم په ځای السلام علیکم ورته وویلې. السلام یعنې په تاسې د مرض وي، په تاسې د بدبختي وي، هلاکت وي. نبی علیه الصلاة والسلام اسانه جواب ورکړي، مختصر وایي وعلیکم، په تاسو دین وي، تاسو چې څه شی موږ ته ویلې هغه دې په تاسو وي. خبره ختمه شوه. ورسره بیبي په څنګ کې ناستې وي، هغه ویلې چې الله دې په تاسې غضب ووري، په پیغمبر باندې تاسو داسې بدې خبرې کوئ او خیره ورته کوئ که نه، او په تاسې د لعنت وي، په تاسې د غضب. دا دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې، وایي نه، ګوره مسلمان باید فحش خبرې ونه کړي، سختې خبرې ونه کړي او ښېراوې ونه کړي، بد رد پوچ ونه وایي. دا د مسلمان له خصلت سره نه ښایي. متاسفانه په ډېر تعصب سره ویلی شو چې یو سړی کله کور ته ننوځي نو سم بدماش ترې نه جوړ شي، که نه. ته وایي چې نه ده د دنیا بدماش، د دنیا قوي ترین انسان دغه ده، خو چې د باندې بیا راوځي بیا غلی ګرځي، که نه، او د هر چا سره هې او خندا او په ورین تندي باندې. ته وایي چې څومره بهترین انسان ده، لیکن دغه بهترین انسان کله چې کور ته ننوځي بیا ترې بد اخلاقه ترین انسان لمدونه له بریتو نه وینې ساسي، جلا دې ځان نه جوړ کړی او داسې ناستې که نه. ته وایي چې د باندې 20 نفره وزري دي اوس راغلی دلته ناسته، که نه. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته رهنمایي کوي چې بهترین په تاسو کې هغه څوک ده چې هغه خپل فامیل ته ښیي. نن سبا متاسفانه د دې لپاره چې څوک راته بد رد ونه وایي، د چا په مخ کې ونه شرمېږم، څوک مې له مجلسونو ونه شړي، دا یې د باندې ځي ښه اخلاق کوي، ښه په نرمي باندې خلکو سره میلاویږي. لیکن کله چې کور ته راځي بیا په دغه بیچارګۍ ښځې باندې بیا د زور بار ده، بیا سپکې سپورې هم دې ته وایي او زور هم له دې سره معلوموي. ځکه دی د الله په حقیقت کې دا په خپل عمل کې واضح کوي چې زه د الله بنده نه بلکې د دې بندګانو بنده یم، ځکه د بندګانو زیات خیال ساتي. داسې ده که نه ده؟ که نه، دی که چېرته د الله بنده وایي
دی که چېرته په رښتیا سره مسلمان وای که نه او د نبي علیه الصلاة والسلام پیرو وای نو باید دغه رقم بد کارونه نه اول په کورنۍ کې نه وای کړي بیا په ټولنه کې نه وای کړي همیشه باید دا مد نظر نیولی وای که نه نو بېشک خو اوس دلته یو غلط هغه هم شته مشران درته وي هغه دی وي ته زورې که مېرمنه دی در باندې زور ده که نه لکه سم نړیوال جنګ چې دا خو یو مشترک ژوند دی چې دواړه هغه کوي او دا ډېر بد اثرات په ماشوم باندې هم کوي ډېر کورنۍ ډېر ورونه خپل ماشومانو مخکې مور یې ورته ووهي یا بد رد ورته وایي یا خپل مور پلار ته ورته کنځلې کوي که نه دا خپله فکري په ماشوم باندې هغه چې ورته ډپریشن چې ورته کوم راځي فکري اضطراب چې کوم دی هغه هم په ماشومانو باندې هم ډېر بد تاثیر کوي دا مننه استاد ډېر ښه بحث هم پرې وکړو انشاءالله بله مهمه موضوع هغه دا ده چې په افغانستان مختلفو سیمو کې بعضې یو کې بیخي ډېر دي په میلیونونو افغانۍ دي بعضې کې کم دي بعضې کې زیات هغه ولور دي چې ولور اخلي پیسې اخیستل په لور باندې اسلام د ده په باره کې څه وایي ګوره ریاض صاحب موږ تاسو ته او ټولو ځوانانو ته الحمدلله دا واضحه ده چې پیسې ګټل څومره یو ګران کار دی سخت مشکل کار ده که نه پردی مزدوري کوه مسافري کوه سختیانې برداشت کوه د دې لپاره چې ته یو څه حلال رزق وګټې د حلال رزق منابع هم ډېرې کمې دي که نه نن سبا چې هر بخش ته ځي نو په حرامو باندې بخته کېږي الا ماشاءالله چې ډېر کم ځایونه دي چې دلته په حلاله سره په صحیح طریقه باندې رزق وګټي که نه نن سبا خلک له قسمونو سره عادت شوي دي له دروغ ویلو سره عادت شوي چې یو دوکاندار ته ووایه دروغ مه وایه کمه ګټه وکړه قناعت وکړه قسم مه خوره هغه وایي زما کار مخکې نه ځي ټولنه همداسې روانه ده صحیح شوه نو رزق ګټل حلال رزق ګټل څومره یو مشکل کار ده له یو طرف نه دا یو ستونزمن کار ده بل طرف ته زموږ ستاسو رواجونه دا موږ تاسو په هلاکت کې غورځولي متاسفانه یو نفر به 10 کاله 15 کاله به منډې وهي یو څه به پیدا کړي هغه به ټول له دنه په واده کې او په ولور کې لاړ شي اخر دا پیسې چیرته ځي دا خو زموږ ستاسو له کورونو نه فقط وځي او د نورو خلکو په جیبونو کې غورځېږي ګټه صرف هغه چاته رسیږي چې هغه غټ غټ تاجران دي او مالونه راواردوي صحیح شوه یو فامیل ده چې هغه غواړي ځان ته خپل زوی ته لور وکړي نو دی څه کوي دی هغې لور ته فرض کړه هغه ښځې ته ښې ډېرې روپۍ ورکړي صحیح شوه او له هغوی باندې ښې ډېرې روپۍ واچوي دا به کوي هغه به کوي دا به کوي هغه به کوي که نه سبا ته دغه فامیل بیرته خپل زوی ته واده کوي که نه کوي حتما یې ورته کوي نو دغه پیسې چې هغه دوی د لور په نامه باندې اخیستې دا مجبوره ده چې بیرته بل فامیل ته ورکړي نو داسې یو هغه روان ده یو ګپ شپ روان ده یو رشخند روان ده په دې خلکو په منځ کې که نه چې فایده یې هېڅ چاته هم نه رسېږي په لور یې اخلي بیرته یې په زوی باندې بیرته ورکوي په لور یې اخله او بیرته یې په زوی ورکوه په حقیقت کې هېڅ چا هم ګټه ونه کړه نه تا ګټه وکړه او نه هغه ګټه وکړه دا په مادي لحاظ یو نفر هم ګټه ونه کړه معنوي لحاظه تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دین په خلاف باندې تګ وکړ یعنی هم د دنیا برباده شو هغه پیسې درنه لاړې او هم د آخرت خراب شو ورځ تر بلې د مشکلاتو ته لاره آزاده کړه ورځ تر بلې د خلک په مشکل او په حرج کې واقع کړل ولې هر یو به کوشش کوي دنه پس به هر یو کوشش کوي دا چې دی خپل آینده ویني دا چې دی دا ولورونه او دا په لکونو روپۍ ویني دا چې دا مصارف ویني دا چې ټول کلی خلک را خبري او عمومي اعلانونه کوي نو دی وایي چې زه تر هغه وخته پورې چې په میلیونو روپۍ مې نه راغونډې کړي نشم کولی چې ژوند جوړ کړم حال دا چې الحمدلله اسلام دومره موږ تاسو دا ژوند اسانه کړی ده چې په هغه کې هیڅ کومه ستونزه او حرج نشته الحمدلله زموږ د مال حفاظت یې کړی زموږ د ژوند حفاظت یې کړی زموږ د وینې زموږ د هر څه حفاظت یې کړی خو دا خلک چونکې د مال په منظم ډول باندې په استعمال باندې نه پوهېږي نو د دې وجې نه هم په دنیا کې په تکلیف دي او هم په آخرت کې په تکلیف دي بس کوشش کوي چې خلک راضي کړي د خپل کور خوشحالي د خلکو د خوشحالۍ په مقابل کې له منځه وړي که نه او دا رواجونه متاسفانه چې په لکاو روپۍ دوی اخلي حال دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هغه نکاح کې به ډیر خیر او برکت وي کوم چې په هغه کې اساني وي د مهر له نکاح نه مهر د جلۍ قانوني او شرعي حق ده دا باید ورکړل شي ښځې دومره توقع نه لري لکه دا اکثره جلۍ پلار یې چې لري کورنۍ نور تو اوس ورشي یو فامیل ته یو جلۍ غواړي خپل زوی لپاره نو جلۍ دومره توقعات نشته که بې حده ډیر زیات مهر له تا نه وغواړي که نه 50,000 80,000 1 لک څومره له دې نه خو زیات یې نه غواړي پلار یې راجګي دا جلۍ تر هغه وخته پورې نشي کولی تر څو چې تا ماته 10 لک روپۍ نه راکړي چې تر څو تا ماته 100 لک روپۍ نه راکړي ښه ته په دې پیسو باندې څه کوې د خدای بنده
دغه لور چې تا سبا واده کړه او دومره پیسې دې پې واخیستې بیا سبا شکایتونه کوي وایي لور مې نه راپرېږدي لور به دې څنګه راپرېږدي چې تا دا لور خرڅه کړه نو لکه خرڅول دي کنه خرڅول دي کنه یعنی ولور اخیستل دومره په پراخه پیمانه باندې د دې معنا څه ده که په ډیر لنډ الفاظو سره ووایو د دې معنا دا ده چې خپل لور خرڅول خپل خور خرڅول دومره پیسې ته څه لپاره اخلي سامانونه اخلي دا بهانې کوي بعضې خلک زه سامان اخلم دومره سامان ته څه ضرورت ده که نه ته دومره سامان واخله چې دوی ژوند پرې روان شي په خوشحالۍ باندې باور په الله وکړئ په هغه نکاح کې چې هغه په کم مصرف باندې انجامېږي په هغه کې ډېره خوشحالي نسبت له هغه نکاح نه چې په هغه کې په لکونو روپۍ مصرف شي او سبا ته یو میاشت پس له دې بیچاره سره دا تشویش شي چې زه به څه کوم او څه به خورم قرضداري او زه به بیا به مسافر کېږم دا خلک چې مسافري کوي د څه لپاره مسافري کوي دا ځوانان په کلونو کلونو په سعودي کې او په دوبۍ کې او په خارج کې پراته دي هغه بیچارهګان کوزدې کړي دي او بېله دې نه چې تلیفوني رابطې ولري نور هېڅ هم په لاس نه ورځي خپل ژوند دې ټول برباد شو په انتظار ناست چې کله به دوی دا ولور زه پوره کوم او دا به ښځه به بیا زه کوم او دلته خو بعضې بیا پیسې پې واخلي بېرته ځان ته واده کوي که نه پلار خپل بل واده کوي پیسې ډېرې واخلي او بعضې بیا ماشاءالله ځان ته د پلاني قوم ملک هم وایي مشر هم وایي افتخار هم کوي بیا چې لور رشتې ته څوک لاړ شي دومره افغانۍ به راکړي دومره پیسې به راکړي که نه نو دا خپله دا روپۍ خوړل په خپله باندې اخیستل که نه د لور پیسې په خپل جیب کې اچول یا د خور پیسې په خپل جیب کې اچول په هغه موټر اخیستل دا داسې حرام دي لکه د خنزیر غوښه زه به تا ته ډېره یوه جالبه قصه وکړم دا جاپانیان وایي که نه یا چینایان وایي کله چې مسلمانان تاجران موږ ته راځي نو وایي موږ ورته د خنزیر غوښه مخې ته کیدو که نه چې دا وخوري وایي اوه د خنزیر غوښه څنګه خو دا خو بالکل حرامه ده دا خو داسې ده دا خو هسې ده که نه ښه وایي بیا وایي چې هو څه غواړي موږ ته وایي چې هغه خرابترین شی موږ ته جوړ کړي که نه هغه بې کیفیته شی موږ ته جوړ کړي وایي موږ حیران یو چې دا سره کم اسلام ده که نه هغه خو هم حرام او دا هم حرام ده څنګه ته په دې ورځې او په هغه نه ورځې د افسوس خبره دا ده چې خلک د خنزیر غوښه نه خوري شراب نه څکي ولې دا حرام دي او چې د لور په نامه باندې پیسې اخلي هغه بیا په هغه کې شرم هم نه کوي هغه بیا خوري لګیا حال دا چې دا هم حرام ده بلکې دا له هغه نه هم بدتر حرام ده ځکه تا یو آزاد انسان خرڅ کړ آزاد انسان دې خرڅ کړ د هغه ژوند دې برباد کړ او د پردۍ روپۍ تا راواخیستې هغه دې وخوړلې په تا ته په هر قانون او په هر شریعت باندې حرام او په هیڅ مذهب کې هم تاسو ته څوک اجازه نه کوي چې دا حلال دي ډېر زیات ځوانان بیچارهګان اروپا کې کلونو کلونو پراته دي شپږ کاله اووه کاله اته کاله لس کاله مسافریانې او ګناهونه مشکلات تکلیفونه د بل چا منتونه احسانات په ځان باندې برداشت کوي او بیا چې هغه پیسې راوګټي راشي وادو کې یو میاشت نه تېره بس د پیسې ختمې شوې بس بیا مجبوره ده بیا روان ده بیا 2-3 کاله مسافر خو په آخر کې تاسو کومه لاسته راوړنه لرئ خپل د زوی عمر دې هم برباد کړ خپل د لور عمر دې هم برباد کړ خو دا چې ته فقط په راحت کې اوسېږي دا چې فقط یو د ناوړه رواج دې سر ته ورساو دا خو هېڅ عقل نه مني یعنی موږ تاسو باید همیشه لپاره داسې یو فکر وکړو چې هغه هم عقل ومني او الحمدلله دین زمونږ عقلاني دین ده یعنی داسې یو څیز پکې نشته چې موږ تاسو کله په حرج کې واقع شي یا واقع کې یا هم موږ ته تاوان راورسي نو الحمدلله خیر زمونږ تاسو ټول په دې دین کې ده باید په دې دین باندې ځان پوه کړو او تر نورې ورسو او بېشک دا بعضې کورنۍ خپل د لور ژوند ته فکر نه کوي اوس چې ته د هغه خاوند نه پیسې ډېرې اخلي خو دا لور دې بېرته همغه کور ته ځي بیا بېرته لور د ستونزو سره مخامخېږي دوی د خلکو بعضې خلک د خلکو فکر کوي او چې زما لور دومره واده و دومره سره و دومره دا و دومره دا خو هغه خوشحاله ژوند باندې فکر نه کوي چې دوی څنګه خوشحاله کوي هلک بېچاره سعودي ته ځي دوبۍ ته ځي دا بیچارهګان پراته دي 10 کاله 15 کاله 6 کاله کار کوي چې هغه د ولور پیسې وګټي بیا 100 کاله کار کوي چې هغه د واده پیسې وګټي قرضداري میاشتې تېره شوي نه دروازې شاته ټک ټک پیسې راکړه دا راکړه دا هغه راکړه هغه خپلوان هغه خلکو چې ډوډۍ وخوړې هغه لاړل او ستونزو کې یعنې دوی دا خپل کورنۍ پرېږدي بالکل باور په الله کې هغه چا چې دا پیسې اخیستې دي او خوړلې دي که نه هغوی ښه ورځ نه ده لیدلې موږ ته خو کیسونه حالات ډېر زیات راځي که نه هر هغه چا چې پیسې اخیستې دي هغوی ښه ورځ نه ده لیدلې ځکه حرام دا انسان نشي هضمولی مسلمان یې نشي هضمولی که نه نو دغه ورونه دغه خسران یا د مثلا پلاران یا ورونه چې هغوی پیسې اخیستې دي په خپله لور یا خور باندې هغوی همیشه لپاره د غمونو د تکلیفونو او مشقتونو سره مخامخ دي یو هلک د بیچاره هغه د کباړ کاروبار کوي
که نه زه ورسره پېژنم. نو هغه وایي چې ما باندې مې خو سر 6 لکه روپۍ ایښي دي، 3 لکه مې ور ختمې کړي، 3 لکه پاتې دي. وایي هغه 3 لکه چې ما ورکړي دي هغه درسره اوس نشته، ختمې دي. نو زه وایي دې ته حیران یم چې دا 3 لکه روپۍ نورې ورکم، اخر دا به هم لاړې شي، بیا به اخر دا واده په څه کوو؟ دا واده به اخر په څه کوو که نه؟ بعضې د افسوس حال دا چې بعضې پلاران هغه د دې په خاطر لور باندې پیسې اخلي، وایي زه دوی ته توی کوم، لور ته مې توی کوم. لور توی دا په کوم شریعت کې راغلی دي؟ په جلۍ باندې خو ولیمه نشته په شریعت کې، که شته؟ نشته که نه. شریعت خو فقط هلک ته ویلي چې ته د خپل وس مطابق یو څه پاخه که، یو څه خپلوانو ته ولیمه ورکړه. دا سنت طریقه ده، ښه طریقه ده، بهترینه طریقه ده که نه. خلک به هم خوشحاله شي، خلک به هم خبر شي چې د پلانکي واده وکړي. اوس جلۍ ته څه ضرورت ده چې هغه خپل طرف نه دیګونه باندې کړي که نه؟ دا په اسلام کې په هغه باندې نشته. بهترین رای حل هغه دا ده چې دا دواړه کورنۍ سره په اتفاق کینی، مشوره وکړي، یو ځای وټاکي. د جلۍ له طرف نه باید هغه خاص کم خلک دعوت کړل شي، هغوی راشي، او زیات باید د هلک له طرف نه په یو ځای دا پروګرام ختم کړي. ناوې اول دا چې خلک ناوې اول راولي بیا ولیمه ورکړي، دا سنت طریقه ده. نو په یو ځای به ټول میلمانه هم ختم شي او 2 ځایو کې بیا مصارف نه راځي، او دا رواج به بیخي حتی ختم شي چې ته 2-3 لکه روپۍ صرف د دې په خاطر ورکړي چې هغه به هم هلته دیګي باندې کړي او زه به دلته مستقل دیګو. دا په دین کې نشته. ډېر خویندې بیچارهګانې په کور ناستې دي، زړې شوې، اندې د جنجالو د لاسه پلار یې پیسې غواړي یا ډېر غټ تقاضاګانې لري، نو هغه هم نشي کولی. او بعضې ورونه خو حتی بیچارهګان چې پلار او مور یې نه وي، خور یې په لاس کې بس په چای چې خرڅه کړه خرڅوي، لکه به دونه پیسې راکړل خور در کوم. دا خپله یو غټ ظلم دی چې یو انسان یو مسلمان خرڅول دي. راځو بل ناوړه دود چې دی هغه بدل دی، چې یعنې لور در کوم خپل لور راکه، یا خور در کوم خور به راکه. نو دغې په باره کې تاسو دا شرعا ناروا دي، حرام دي په اسلام کې. نبی علیه الصلاة والسلام په صحیح حدیث کې فرمایي لا شغار فی الاسلام، په اسلام کې بدل نشته. بدل دې ته ویل کېږي چې د 2 خویندو یا د 2 ښځو حق له منځه وسوځول شي، د هغوی مهر باندې په ښه کېښودل شي. مثلا یو نفر د هغه غواړي ځان ته ښځه وکړي یا خپل زوی ته ښځه وکړي، نو بل طرف ته وایي سړي ته وایي چې زه به تا ته خپله لور درکم، صحیح ده، تا زوی ته به خپله لور درکم او ته به خپله لور د ما زوی ته راکړي. یعنی د دوی مهر څه شی شو؟ هغه د یو بل د ښځې رد و بدل شو. یو جلۍ دې وویسته، د هغه په مقابل کې د بله جلۍ راوستله، صحیح شو؟ دا په اسلام کې حرام ده، دا ناروا کار ده. ولې؟ ځکه چې اسلام ښځو ته حق ورکړی ده، مخکې هم موږ ویلې. نو دلته که چېرته یو مسلمان یو ښځه په بله باندې بدله کړي، نو تا په حقیقت کې د ښځې هغه مهر باندې په ښه کېښوده، هغه دې ورنک، ظلم دې ورسره وکړي، او د قیامت په ورځ باندې ظلم چې د هغه تیارې دي. نو دا اسلام حرام کړی ده. حنفي مذهب کې فقط دومره ده چې هغوی دا ویلي وي که چېرته مهر مثل ورکړل شي، مهر مثل ورکړل شوی وي او یو نکاح صورت نیولی وي، دا دې جاري کړل شي. یعنی اوس دې په هغه کې فسخه نه راوړل کېږي، صحیح ده. مثلا 2 کورنۍ دي، هغوی په خپل منځ کې اوس نکاح کړې ده، همدغه رقم بدل یې کړی ده، خو مهر مثل یې هم دواړو ته ورکړی ده، صحیح ده. هغې جلۍ ته مهر ورکړی، دې ته مهر مثل دې ته وایي چې هغه خاندان کې چې کوم مهر د ښځو وي، هغه مهر یې دوی ته هم ورکړی دی، دواړو نجونو ته. نو وایي دا نکاح دې نه فسخه کېږي، دې ته د جریان ورکړل شي، دې کې مشکل نشته، صحیح ده. فقط دومره ده. حنفي مذهب کې دغه یوه مسله ده. خو متاسفانه نن سبا خلکو له دې نه بیخي یو حکم جوړ کړ، هغوی د ضرورت په خاطر باندې، د ضرورت په بنا باندې دا جاری کړی، دا فتوا ورکړې. دوی څه وکړل؟ دوی راجګ شو، وایي بس مهر مثل ورکړه، نور هېڅ خبره نشته، بس نکاح کوه، بدل کوه، صحیح شوه. دا اصلا ناروا خبره ده. نه، دا مسله صرف د هغه چا لپاره ده چې چا نکاح کړي وي په دې ډول باندې او مهر هم دواړو ته ورکړی وي، نو نکاح دې مخکې نه فسخه کېږي، نکاح دې مخکې د دوی ژوند دې برقرار پاتې شي. لیکن د دې معنا دا نه ده چې اوس دې هم یو څوک راجګ شي او هغه دې بدل وکړي، دواړو ته دې مهر ورکړي. مهر بیا څنګه ورکړي؟ هغه ته د مهر مثل نه ورکړي، صرف فقط یو نمایشي یو شی ورکړي، که نه 2000 3000 5000 افغانۍ ورکړي، خبره ختمه. هغه هم نه ورکړي. دومره ظالمان دي که نه. نو دلته څوک چې دا کار کوي، دا ناروا کارونه کوي، باید دا پدیده اصلا ختمه شي. ځکه هر هغه کار دا باید دا ټول په یاد ولرو، هر هغه کار چې شریعت موږ او تاسو له هغه نه منې کړي، په هغه کې حتما زموږ او ستاسو ضرر شته. داسې یو څیز نشته چې په هغه کې د فایده یي بیا د الله موږ منې کړي، داسې هېڅ څیز نشته. هر هغه شی چې په هغه کې زموږ یا دنیوي ضرر وي یا اخروي ضرر وي، نو شریعت موږ او تاسو له هغه نه منې کړي. او هر هغه څیز چې په هغه کې زموږ او تاسو فایدې دي، هغه شریعت موږ او تاسو ته حلال کړي دي، یعنی تاسو دا کوئ. نو د دې پدیدې دومره ضررونه دي
چې تاسو هغه فامیلونو ته لاړ شئ چې په کوم کې بدل شوی وي تاسو به حق حیران شئ. یوه بیچارګۍ مثلا حتما په دې کې یا به بدرنګي او بله به ښایسته وي، یا به یوه پکې ښه کار کوي بله به یې نه کوي، یا به یو پکې دیني لحاظه ښه وي بله به ښه نه وي، یوې به مثلا اخلاق ښه وي د بلې به ښې بخښنه غواړو. دلته دوی څه کوي؟ دلته په هر هغه ښځې باندې چې هغه څه ناڅه لږ کمزورې ده یا اخلاق برابر نه دي یا بدرنګه ده، په دې باندې ظلم روان ده. لږ غوندې ظلم چې په دې وشي بله باندې هم هلته په بله کورنۍ کې باور په الله وکړئ. یوه کورنۍ کې یو ښځه طلاق شوې ده، بله هم هغې ته طلاق ورکړی. ولې زور ده که نه؟ کنه تا څنګه زموږ لور را طلاق کړه موږ هم درته طلاق. اوس د بلې صحیح ده، د یو فرض کړه ګناه وي، دا بلې ګناه څه شی ده؟ په دې سره څومره تاوان راغی، څومره د افسوس خبره ده که نه چې دا ښځې بېچارهګیانې د یوې په مقابل کې بله قرباني کېږي. نو دا ناروا دي او دا صحیح کار نه ده. استاد دا ستونزې او دا ناوړه دودونه خو واورېدل، حل لاره څه ده؟ حل لاره صرف خبرې نه دي چې موږ خبرې وکړي او دا ورونه یې واوري او یا مثلا دا ویډیو شیر کړي یا یې نه کړي، دا د حل لاره نه ده. یو فکر اخیستل دا د حل لارې هغه ابتدا ده. موږ تاسو الحمدلله خبرې وکړي، زما یقین ده چې دا ورونه پوه شوي. د دې لپاره دویم قدم دا چې موږ عملي اقدام وکړو. موږ الحمدلله وضاحت درک، موږ په خپله هم کوشش کوو چې د دې ناوړه دودونو مخه ونیسو. تاسو هم په خپله په خپل کلي کې په خپل ولایت کې په خپل کور کې دا بدلون راولئ، خلکو ته دا فکر ورسوئ. او اکثره د دې سپین ږیرو نه له مشرانو نه دا خبره تقریبا خطا شوي دي. دا خبرې ځوانانو ته پکار دي چې هغوی هر ځای کې دا ناوړه دودونه ترسره کېږي باید دوی جدي اقدام وکړي، په خپل منځ کې سره راغونډ شي او ووایي چې دا بد کار موږ نه منو. کوم ځای کې چې بدل کېږي باید دوی پر مخ یې ودرېږي چې دا کار موږ ته قابل قبول نه ده. دا کار باید دلته صورت ونه نیسي. انشاءالله که څه تر په یو څو مواقعو کې انشاءالله چې د دې ناوړه دودونو مخنیوی وشو، کرا خلک ورسره عادي کېږي. اوس چې دا ټول کلي کې دا خلک ناوړه رواجونه کوي او یو نفر نه جګېږي چې د دې ناوړه رواجونو مخنیوی ونیسي، نو بیا یو نفر ته سخته کېږي. قرباني به ورکول غواړي، انشاءالله سره یو شی او خبره یوه کوي او د یو څو ناوړه دودونو مخنیوی ونیسئ. تاسو به وګورئ چې انشاءالله په دې ټولنه کې څنګه زر تر زره تغییر راځي. او بېشکه چې قرباني ورنکړي خو نه کېږي. او بل مهم دا دی دې ته نه باید دا فکر ونه کړي د ځان لپاره، دا باید خپل آینده نسل ته فکر وکړي. که دې دا قرباني ورکړي انشاءالله د دې دا قرباني به آینده نسلونو ته رنګ راوړي، حتما به وړي. او یوه خبره اخیری خبره دا باید ونه وایي چې په یو ګل نه پسرلی کېږي. دا غلطه خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام یو ګل و په ټوله دنیا کې پسرلی. نو خپل وس مطابق کوشش وکړئ، انشاءالله مثبت تغییرونه را روان دي. او درنو لیدونکو تاسو د استاد خبرې واورېدې. انشاءالله په بله خپرونه کې په نورو ناوړو دودونو بحث کوو. که چیرې ستاسو په سیمو کې داسې ناوړه دودونه دي تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله موږ به په هغه هم بحث وکړو د هغه حل لارو باندې، او دا ویډیو نورو دوستان سره هم شریکه کړئ. تاسو څخه یوه نړۍ مننه. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.